دویم سیز ژبه ده. علماء کرام لیکي د هر انسان د وزن پته لګي د هغه د ژبې نه، کدی سپک دی او کدی دروند دی. هر انسان وایي د خپلې ژبې د لاندې پټ پروت دی، ژبه دې را برسېره کې راښکاره کوي خلکو چې دا واقعي انسان دی او که نه د امر او لړم دی. د ده زړه د شهدونه ډک دی او که د زړه د زهرونه ډک دی. دا پته د چا نه لګي؟ د ژبې. د دې وجې نه د قرآن کریم تعلیم دی د ټولې دنیا مسلمانانو انسانانو ته وقولو للناس حسنا. مسلمانان نه یادوي، خپلوان نه یادوي، شاگردان مقتدیان نه یادوي، مشران بزرگان نه یادوي، الله ټول انسانان یادوي او حکم کوي چې خلکو ته ښه خبره کوه. الفاظ دې مزیداري څخه الفاظ مه استعمالوه چې بل سړی به ذلیل کړي، هغه به رسوا کړي، هغه به شرمنده کړي، هغه د خلکو د خندا کړي. او بیا د دې مزیدارو الفاظو د وینا انداز هم مزیدار، ښکلی انداز، نرم انداز، نرمه لهجه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه پیغمبران دي او الله پاک د زمانه د ټول کبرجن انسان، متکبر انسان فرعون ته ورلیږي. نو څه ورته وایي چې کله ورشئ او د هغه سره خبره کوئ، نو ګوره سپورې ستغې به نه وایي، ردې به نه وایي، سخته لهجه به نه استعمالوئ، خوند الفاظ به نه وایي. فقولا له قولا لینا معلومه. د هغه په مخ کې په نرمه لهجه کې، په نرم انداز کې نرم الفاظ استعمالوئ. نن خو زموږ استاسو په خولو کې ژبې نه دي پرتې، استاسو په خولو کې لړمانان پراته دي. هر مسلمان ژبه داسې ده لکه لړم، خو چې د خولې نه خبر راوځي د بل سړي زړه ته به داسې درد رسوي لکه لړم چې ټک ورکړي او هغه ته درد رسوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. د دې د وجې نه اسلام لا طریقه مقرره کړې ده چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاویږي نو څه به وایي؟ السلام علیکم ورحمت الله. یو خو د دې خبرې پیغام دی چې ګوره زه مسلمان یم، یم د دې خبرې پیغام دی عملي چې ګوره زمانه هېڅ یره ونه کړي. او دویم دا یو بهترینه جامعترینه دعا ده، خو نعوذ بالله مونږ یې اسم نه ګڼو، هسې یو د خولې رواج هم جوړ کړی دی. داسې جامعترینه دعا ده چې دا د کوم مسلمان په حق قبوله شوه نو دنیا او آخرت کې بیړه پار ده. السلام معنا دا ده چې مسلمانانو تاسو د الله د دنیا او د آخرت سلامتیا درکړي، د دنیا او د آخرت د غمونو، مصیبتونو، پریشانو، تکلیفونو الله بچ کړي. نو د دې نه جامع دعا بله کېږي. نو ځکه د الله پیغمبر وایي چې د سلام په اچولو کې ځان وستو کوه مه، کبر او تکبر مه کوه، دې به راباندې سلام اچوي، بلکې د سلام په اچولو کې کوشش کوه چې ځان مخکې کړي. نبی علیه السلام به روایتو کې راځي په سپین ږیرو، په ځوانانو د مدینې منورې په لارو کوڅو کې به وړو وړو ماشومانو چې لوبې کولې هم د الله پیغمبر پرې راتېرېده السلام علیکم ورحمت الله. او بیا د دې خپلې ورورولۍ د نورې مظاهرې دپاره په یو قدم ورمخکې شي، د سلام نه بس بیا څه ده؟ مصافحه ده. حدیث کې راځي چې د اخلاص، د مینې او د محبت نه ډکه مصافحه دو مسلمانان د یو بل سره وکړي، دې لاسونه د یو بل نه جدا کړي چې الله پاک د دواړو هغه مخکیني ټول ګناهونه هغې ته معاف کړي. لهرې زموږ به ستاسو په حال باندې رحم وکړي، لاس مو په لاس کې وي او زړونه مو یو بل ته د بوکو څه نه ډکي. حالکې د دې مصافحې مطلب هم دا دی چې ګوره زه او ته یو یو، ګوره یا ایماني ورونه یو، یا نسبي ورونه یو، او یا انساني ورونه. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام به چې کله یو مسلمان سره مصافحه وکړله
نو په ډک لاس به مصافحه کوله څنګه جی په ډک لاس اوس موږ او تاسو نعوذ بالله په مصافحه لا ماتيږي دا سلبو دا د کبر علامه ده دا غرور دی پرې الله خفقیږي او حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام با چې مسلمان سره مصافحه وکړه تر څو پورې به چې هغه د لاس نو پرېښی د الله پیغمبر په دې لاس نو مصافحه کوله او چې وګو مخې سره داسې راکړو چې د جراثیم وننخلي اعوذ بالله او حدیث کې راځي چې کله به نبی عليه الصلاة والسلام د یو مسلمان سره مصافحه وکړله د هغه وخت پورې به د هغه لاس نیولی و چې د مصافحې نه پس به دا دعا وکړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا السلام علیکم جامع ترین دعا او بیا د قرآن په دعاګانو کې د دین جامع ترین دعا بلا ځان ته هم او هغه ته هم او ټول مسلمانانو ته دا د اسلام تعلیم